بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبيه محمد المؤيد بسعة حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماته وبعد. شرقائد درس نمبر 4. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأولاده وأزواجه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. صاحب د نبراس علامہ محمد عبدالعزیز فرحاری فرمائی ها هنا نکات شریفہ دیزی کی اصول زی شرافت نکتی دی. الاولا بنے نکتہ دادا جرت عادت المصنفین بالتسلیت بعد التحمید. سمر مولفین چی دی داغی عادت دا سے جاری شوی دے چی اغی دا حمد نفس صلات ذکر کئی. اما اولا ہرچی اولا ولی ذکر کئی نفل حدیث ابی موسیٰ المدینی وقد تقدم نبراس فصلورم صفحہ دا حدیث مخ کی ذکر چی دے کی حدیث دا ابو موسیٰ مدینی راغلے دے وغدو چی کل کلام لا یبدو فیہ بالصلاة علی فہو اقتا. ہر حق کلام چی اغی کی ابتداو نکڑی شی ما باندې په درود شریف سره ناغه باقتی ممحوق البرکت بی. دغه حدیث د وجنا د مؤلفینو عادت د سے جاری دی چې اغي تحمید نفس تسلیو صلات ذکر کړي. یا دویم وجدادا فلأن ذکر النبي صلی الله علیه وسلم فی الخطب سنة ماثورة عن النبي صلی الله علیه وسلم والسلف. رسول الله مبارک ذکر په خطبو کې یو منقول طریقه ده د رسول الله مبارک هم دا طریقه وا د سلف هم دا طریقه وا چاغي په خطبو کې د سید الکائنات ذکر شریف کول او دریم وجدادا چې دی د تحمید نفس صلات ولې ذکر کوي فلیل استعانت علی تصنیف الکتاب. درود په نبی له سلام وای خو پدې کې دا تصنیف چې کوي د پزاد باندې د درود شریف د ویلو په خاطر د الله نه استعانت غواړي چې دا تصنیف په صحیح طریقه وکړي. استعانت په خاطر ولی لأن الصلاة سبب لقضاء الحاجات. که په نبی له سلام باندې درود شریف ویل دا سبب دی د پاره د قضا د حاجات او کفایت المهمات د ټول مهمات د پاره بس دا کفایت دی. ترمذی شریف کی حدیث موجود دی. یو شخص حضور صلی الله علیه وسلم ته وی پتا باندې څومره درود ویم آیا دوی سي نور خپل وظیفې کوم دا یو څه پتا باندې درود ویم سیدا وی سیدا خو کلک دی زیات کو بهتر وي وی کنیم دا نور وظیفې کوم او نیم پتا سو درود ویم سیدا وی سیدا خو کلک دی زیات کو نو فایده بدی. بیا اخر کې دې تزیوی چې کدا ټول وظایف پرې دی او صرف په ما باندې درود شریف وي د دنیا او د آخرت د هر مشکل د پاره باندې دا کافی شي. دا مفهوم د دې حدیث شریف دی او کما قال علیه الصلاة والسلام او قال نحو ذلك او قریبا من ذلك. ځکه نبراس والا وی چې دریم وجہ د حمد نفس د درود شریف د ذکر کولو دا چې پدې کې استعانت کوي په خاطر د دې د مبارک د الله تعالی نه
دغه درود شریف سبب دی د پاره د قضا د حاجات او کفایت د مهماتو دی او ځان نن نوې علامه ثبت بالحديث او حدیث درته مو ویلو رواه الترمذی وتجارب الصلحاء یا وتجارب الصلحاء په دې صلحاء تجربي کړې دي مونږ تجربونه بغیر آمنا وسلمنا ولای په حدیث مونږ تجربه نه کوو پوښې په خبره باندې کړه او سلورم وجدادا فلقوله عليه الصلاه والسلام محبوب علیہ السلام فرمای من صلى علی فی کتاب چا چې په یو کتاب کې ما باندې درود ویل تحریرا و کتابتن کتاب کې درود هم دغه سیدینو کتاب کې ما باندې درود ویلو لم تزل الملائکه تستغفر له ما دام اسمی فی الكتاب هم فرشتي همیشه وي دته دعا غواړي استغفار غواړي تر څو چې زما دغه اسم په دې کتاب کې موجود وي عبدالعزیز فرهاری وی وان كان ضعيف الاسناد دا حدیث اگر چې په سند کې ضعف شته لكن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل تور سره اوای وعليه الاجماع په حدیث ضعیف باندې مسائل نه ثابتېږي فقایدو کې نه چلیږي مسائلو کې نه چلیږي هر چې فضائل دي هر چې منقبت دي هر چې ترغیب دي هر چې ترهیب دي نو ترغیباتو کې ترهیباتو کې فضائلو کې مناقبو کې ضعاف مقبول بالاجماع دي د اصول حدیث قاعده مسلمه متقرره او معروفه ده نو ولو که سندن ضعیف دی او فضایلو کې چلیږي دا درود شریف مسله ده او فضیلت مسله ده عمل په کوا کتاب چلی کی حمد نه پس درود شریف ذکر کوا فرشتي به درته دعا غواړي حدیث ضعیف خودی ته نه وی جګینه دا نبی له سلام چا دروغ تړلې دي هغه ته موضوعي وي دا خو محدثینو په دی راوی کې څه شرطونه خودلې دي چې دغه دومره شرطونه پکار دي هغه کې یو شرط کې په دغه کمی راغلي دا غي د وجنه حدیث ضعیف باندې مسماش نور ضعیف حدیث د رسول الله مبارک قول وی دا ضعف چې نسبت وته کیږي دا د راوی د یو صفت د کمی په خاطر وته دا وي پښتو باندې پوه شوي دا نه چې د وهابیانو غوندې چې نوم ځان ته کی دي اهل حدیث او بیا د نبی له سلام د اقوال شریفه او بے ادبی او ګستاخی او مخالفت او انکارونه حدیث دی ضعیف دی او حدیث ضعیف دی او ضعیف م پیش کوو ضعیف الکه ته د نبی له سلام د اقوال دشمنی ستقیه دي شروع کړي یو شرط اهل حدیث او بل شرط دغه د اقوال سره دومره دشمنی ولی حدیث ضعیف د نبی له سلام قول نه دی چا خوم دانه دی ویل چې حدیث ضعیف د نبی له سلام قول نه دی او دا م پیش کوو چا ویلی دی دا تاسو موضوعي خو نه دی بهر حال نو دا د ایراد د صلات پس د حمد نه داغه د پاره دا اسباب او د وجوه دویمه نقطه دا اسانیتو کرهو افراد الصلاه بدون التسلیم علماء مکروه ګڼلې دي یوازې درود شریف ذکر کول بغیر د سلام نه لقوله تعالی ولی ذکر آیت راغلی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما پته لګي چې صلات وې سلام به هم وې بعض یارانو لیکلي دي کنه چې درود ابراہیمی صرف نماز کے لیے ہے اور نماز کے علاوہ یہ درود پڑھنا مکروہ ہے اور یہ نہ مکمل و نہ تمام و ناقص ہے او بیا وی چې هغه نه مکمل ویلې دي او د ورته ناقص وي نو ما د درې سلور زیبرتونه راغون کړی دي تعبیر می درته یو کو د چې کوم خبرو کما بدرته په دغه الفاظ خیم دا ټول ویلي خو یو په یو ځکه یو بل ځکه تا غیوزه پیدا کو کتابم ستاره زمانه دی ایوزه دې پیدا کو
هغه کې دیو کتل چالت به مکمل لیکلی او ما د درې سلور زی خبره راواغسته چې د ویلي چې ناقص ہے نا مکمل ہے نا تمام ہے او ته ځان ته موبایل شریف دیو لګولو میډیا ته کې ناستې چې ګوره دا الا لعنت الله وفلان کنا دا کذب بیانی کړي د وغه کې ګوره نا مکمل دی دی ناقص ویلي دي په دې دوکي خلکو لولي ورکی الکه یو سړی جکو وي خطایو کی مست داغې نه دین ما جوړو غلطي کړي دا او کته دا خو نبراس کې امدادي راغه نو نبراس پر سره پوره منی کنه بس د غزي کې د نبراس عبارت ختم شو ختم نه دی ورستو صبرو کې حساب کوي قول امام نووي ذکر کوي چې دا خبره کول چې یرا علماء مکروه ګرځولې دي افراد الصلات بدون التسلیم چې سلام ني او صلات وي دا مکروه دي فيه نظر پدې کې بحث دی پدې کې تفصیل دی پدې کې تحقیق دی خبره ختمه نه ده خبره باندې پوښوي نو ځکه بیا عبدالعزیز فرحاری وای فیرد علی الشارح ودلته د دویمه نقطې چې دا مد نظر کې چې افراد الصلات بدون التسلیم یعنی یوازې درود چې سلام ورسره نه دا مکروه دی نو بیا خو په تفتزانی اعتراض واردېږي چې انه فعل المکروه دغه مکروه کار کړي دغه ډایرک وای والصلاه علی نبیه المؤید مؤید بسات حججه وواضح بیناته سلام غنشت بیا خو په دغه اعتراض راځي چې دغه یو فعل مکروه کړي دی کنه مکروه عمل کړي دی د سره بسکو والجواب جواب داده ان الامام المحقق النووي امام چې محقق دی او نووي دی صاحب د منهاج دی شارح د مسلم دی عظیم شخصیت دی ابطل القول بالکراهیه چې دا چا ویلي چې یاره یوازې درود وی او سلام نه وی دا مکروه دي هغه دا قول بیخي باطل ثابت کړی وي دا څه باطله خبره ده هغه ورته باطل ویلي دي هغه دا قول باطل کړی دی او تسلیم چې آیت کې راغلی دی نو په سلام باندې محمله وا وتسلیم فی الآیه يحتمل الانقیاد په سلام محمله ولیش ولیکن د انقیاد د غاړې خودو د منقاد کېدو د دې احتمال هم لري رب کریم وای صلو علی درود په وای وسلموا تسلیم او د تسلیم شي ګورېخه تابعداري شي نو تا خو استدلال د آیت نه کول هغه کې احتمال د انقیاد هم راتلو لکه پونه شي په نقطه باندې تا خو ویل چې ګوره قران کې دواړه راغلي صلوات او سلام دواړه راغلي صلو علیه وسلموا تسلیما نو چې سیوا د صلوات او سلام ني مکروه دي نو نبوي وایي چې دا کوم وسلمو راغلي دی هغه کې احتمال دام دی چې دینه مراد د انقیاد شي د داخلي سلام ویل دي نشي قلبا تسلیم شورته درود په وایا خو نور تسلیم شورته چې یا رسول الله تاسو ته تسلیم غلامم په خبره پوه نشو لکه ولو سلم او کنا دا تسلیم کړي چې دا خبره چې چلو مړه د خلی سلام صحیح نو آیت کې خدا راغی چې درود وایي ور سره سلام وایي دا قران هغه چې بالکل یو ځای وایي فلا دلاله علی الجمع په جمع کولو خو دلالت نشته کنه چګینی صلات دی کو ویلو سلام دی ور سره جمع نه کنو مکروه کار دی کو چلو انقیاد نالم قوم دخلی سلام علم خدا خو نشته کنه چې دواړه به یو ځای وي جمع کې وي آیت کې خدا دلالت نشته او کته یو ځای راغلی دی نه واقیم الصلاه و اتو الزکات نه واقیم الصلاه سره و اتو الزکات هم یو ځای راغلی دی نو به څنګه مانځنه سلام مالداران اړي نو بس فورن به زکات ورکیږي نه کجوده ته ورکو دا نه کیږي دا معنی به ته خلی وي دا کوم یو ځای راغلی دی کنه دا دی یو جواب او بلدا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم د محبوب مدني صلى الله عليه وسلم د په صحیح سند ثابت شوی دي احادیث ډیر احادیث
فی تعلیم کیفیت الصلاة چې د مبارک خلقو ته تعلیم د کیفیت د درود شریف ورکړی دی خو وهي خالیه عن التسلیم او هغه کې سلام بالکل شته نه غینه خالی دی وکفا به حجتنا علی عدم الکراهه دومره حجت مونږ ته کافی دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته بیان او تعلیم د کیفیت د صلات کړي خو هغه کې ذکر د سلام ورسره نشته دا حجت مونږ ته کافی دی کنه چې یاره کسړې افراد الصلات بدون سلام کوي مکروه نه دی کوي رسول الله مبارک بارک بده څه خیالي لکه په نشي په خبره باندې خو دا مقصد ته وانه لچېږي ته سلام منکری یا د سلام مع الصلات مع منکری نعم او التسلیم فی نفسه عبادت شریفه كالصلاه فی نفسه په نبی له صلوات و سلام سلام ویل دا یو ډیر زی شرف عبادت دی څنګه چې درود شریف عبادت دی نو سلام ویل دا عبادت دی دې کې بحث نشته موږ د سلام نه منکر نه یو 200 ځل وایا چې صلوات و سلام علیک یا رسول الله 1500 ځل وایا یو لک ځل وایا دې کې خو اختلاف نشته اختلاف پدې کې دی چې تر افاظي چې یرا افراد الصلات بدون السلام مکروه دی نا تمام دی ناقص دی نا مکمل دی زوی مجدا بیدبی مکوا او بیا کلمات د حسر امروڑی چې درود ابراہیمی صرف نماز کے لیے ہی ہے صرف منزل پارا دے خدای تو ګورا کم سټیشن دی رانی ولې سب بلا در باندې شوی منځ کې موایا منځ نه خارجي موایا په خبره باندې پوښوي طالبانو بریلې خو درګې نشته کنه ها او دیوبندی مونږ ټول اهل سنت والجماعت ماتوریدیان یو ها مونږ وایو چې ماتوریدیت او حنفیت د هر سنه مقدم دي نور لاندې نسبتونه یادو بس دیوبندی او بریلې کما ماتوریدیت او حنفیت باندې برابرۍ روري ګڼو ها او کدی باندې کم یا زیات وي نو دشمنی ګڼو ها راځه ورپس او دا خو یو مسله وا بل دلته یو بل نقطه درته وایم الثالثه قيل اراد الشارح صلاه الله سبحانه دلته والصلاه مراد الف لام پر راغلي شارح د الله درود مراد کوي چې د الله رحمت دی په نبی له سلام باندې ازلا استعلاء لصلاه غیره تعالی علی النبی د بل چا د صلات استعلاء په نبی له سلام باندې څنګه راشي بل څوک به په څنګه درود وای مړ ګورا مونږ ته خدای سوې صلو علی درود په وای او مونږ سوایو اللهم صل خدایم ته په وای یا الله تعالی ته په وای مونږ ورته بیا وایم ته په وای دغه نقطه ده القول البدی کې صحابیم چیړلې ده دا ولي وایو چې اللهم صل خدای مونږ سره زمون خلاص زمون کلمات سره استا حبیب خډیر لوي شان لري والله کې ویلې شو او نه زمون خلپ دومره قابل ده چې وایي په زمون سیر نه خدای ته په وای ډیر لوي شان دي ته په ویلې شي او ته په زمون سیر نه سم رحمتونه نازل کا مونږ درته سوال کو اللهم یا الله صلات منسوب شي عبادت دعای کنه مونږ درته دعا کوو چې خدای هم ته په وایا یت اظهار د عجز وای سلورم نقطه ده الصلاه علی النبی علیہ السلام واجبه فی الامر مره امام طحاوی وای په نبی علیہ السلام باندې یو ځل عمر کې درود ویل واجب نه مراد واجب اصولی یعنی فرض دی او کلما ذکر اسمه او هر کله چې د پاک اسم شریف ذکر شي نو محققین وای چې یو ځل درود شریف په واجب وي الا اذا وقع التکرار فی مجلس واحد فرخص بعضهم فی الترک ها که مجلس کې د اسم شریف مکرر شي
مرارن تکرارن نو بیا د اول مریو کرے نه بعد ک بیا ترک د صلات علیه کې نو بعض علماء مرخصین دی هغه پکې رخصت ورکړي هغه وی چې خیر دې پروا نه کوي په خبره باندې پوښو ان شاء الله الرحمن دا خو نه براس بابا لګیدل حاشیه د رمضان افندی هغه وی چې والصلاتو دا مرفوع دی او مرفوع ولې دی نو دا عطف دی په علی الحمد کایراب هکایوي علی الحمد پوښولې دا په الحمدو باندې څه دی معطوف دی نو زه معطوف شو کنه نو هغه مرفوع کنه دا مرفوع دی دغه اعراب د معطوف لی اصل کې دا معطوف علیه دی خو زمونږ استاد سیم دی خو دی وبخي مونږ د نحوی دوره شیخ صاحب شهید سره کړی و ناغه به دا معطوف لی او معطوف ویلو دا معطوف او دا معطوف لی نو مونږ ته ما داغه مینه کې مونږ هم دسې وایو بس اعراب د معطوف او معطوف لی دا یو وی نو الحمدو معطوف لی دی امرفوع صلاتو په عطف دی دا هم مرفوع وی کته وی چې هغه ولې مرفوع مبتدا وا مبتدا کی عامل ابتداوی عامل ورکه معنوي وی او ځکه مرفوع چې هغه مبتدا وا دا ور باندې عطف دی دا مرفوع اوس دا چې والصلاه علی نبیه د دې سمانه ده رمضان افندی محقق المعی رمضان بن محمد حنفی په خپل حاشیه کې په شرقایت فرمایي ومان الصلاه علی محمد معنی د درود په نبی له سلام صدا یو سړی و چې والصلاه علی نبیه والصلاه علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دې سمانه ده ودا معنی ده اللهم عظمه فی الدنیا یا الله د نبی له سلام ته عظمت و ربخه په دنیا کې به اعلاء ذکره په اوچتولو د ذکر شریف د او اظهار دعوته او په اظهار د دعوت شریف د او ابقاء شریعته او په باقی پر خودلو د شریعت شریف د او فی الاخرته او په آخرت کې معظم کا شفعه فی امته شفاعت قبول کا په حق د امت د کې و ضاعف اجره او د چند کا اجر د او مسوبته ثواب د ودا معنی ده پښتو باندې پوښی کړه دا وی د درود شریف معنی ده او بیا وی والصلاه مختصه بالرسول دسونه وی چې علی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صلی الله علیه وسلم بلکې انزل الناس منازلهم نبازی شیعاگان غند مجوڑेगा چې علی علیہ السلام فرمای حسین علیہ السلام فرمای نبراس لیکلی دی چې ګوره د علیہ السلام دا د انبیو خاصه دا د غسر نشي ویل اعلان دی خلق سر علیہ السلام مو آیا رضی الله عنه وایا کته وی چې دا کراهت تنزیهی دی او پروانه کې ویلې شي نزیز کی ابل معنی موجود دی امانه څه دی پدې کې لازمیږي مشابهت د شیعاګانو سره نو شی دغه مشابهت د اهل زیغو دم ټیک نه دی نو خو وای چې علی کرم الله وجهه علی رضی الله تعالی عنہ انزل الناس منازلهم رمضان افندیم دغه جزئیه چیړي اغم وچی والصلاه مختصه بالرسول او دا سلام خبره چې ما درته وکړه نبراس حواله ځان سره ولیکي اومه صفحه ده اومه کې وای چې حسین علی السلام نشي ویلې وها هنا نقطتان شریفتان دي ذکر دوا شریفی نقطې دي الاولى یوداد لا يجوز التسلیه والتسلیم
صلات و سلام ناروا دی علی غیر الانبیاء د انبیاء نه غیر بلچا باندې استقلالا غیر نبی سره نشویلې چې علیه الصلاۃ والسلام ان المحققین من اهل السنه والجماعه خلاف للروافض خلاف ثابت دی روافض لرا فانهم يصلون ويسلمون على اهل البيت هغه په اهل بیت صلوات سلام وای او کته وزو کو صلوات نه وي صرف سلام به حسین علیہ السلام او زم درته پوره شیا خو نه وي مقدس نیمچه شیا خو نو کدا صلوات دیم ویلو بیا خو پوره شیا او چې دا صلوات نه وي او دا سلام وي نو نیمچه شیا په پښتو پوه شوي د علی صاحب شان په خپل ځای مسلم هغه محبت په خپل ځای سینه کې لرو د تفضیل قیل په شیخینو بالکل نه بغض نفاق غنو محبت ایمان غنو غلوی په شان کې افراد غنو افراط نه کوو داغه په محبت کې څنګه چې ورسره پکار دی او څنګه چې کتب د اهل سنت والجماعت ذکر کړي آمنا وسلمنا علی خو علی دی کنه رضی الله عنه هغه سره وسوک بغضو کی داغه بغض نفاق دی محبت ایمان دی خو پشان کی غلو من فعل الروافض دی آیت الرفضه دا علامه د شیعتوب ده پښتو باندې پوش نو چې دا حق او سچ خبريو کی سو کوی دا دیوبندیانو شاګرد پاتې شوی زکه داسي وای او څوک به وی ګورم بریلیانو پسین خطه دی دیوبندیان کلم نه یادای ولم نه دی یاد کړی چې غلط دیوبندیان دي دا وسم یادو موږ د غلط دیوبندیانو نه تایید کړي نه کو نه به وکړو دسه مخالف یو څنګه چې د غلط بریلیانو مخالف او کم چې صحیح بریلیان دي دسی رونه غنو لکه څنګه چې صحیح دیوبندیان رونه غنو عل الاعلان ویم اوسم ویم پټم ویم خکارم ویم زړه ولې خوري چې دیوبندیان نه یادوم بریلیانو پسې شوی زړه مخره دواړه یادو دواړو کې خخ بد غنم دوایم چې دواړو کې د سندې چې دواړو وکابر معصوم دي نه معصوم انبیو ملائکه علیهم السلام دي دغې نه را لاندې اچھا ته د اسمت عقیده نه می ساتلې نه ساتم نه به وساتم خبره ختم ولا يقال ولا غيره الا على سبيل التبعيه چې بل چا باندې صلوات سلام و استقلالا نشي ویلې په تبعیت کې وایا تبعیت کې څنګه د څه وای چې والصلاه على محمد واله دا تبعیت کې راغ او ډایرکټ نشي ویلې چې سیدنا حسن صلی الله علیه وسلم دا نشي ویلې په خبره باندې پوښ ان شاء الله الرحمن اوس دل تراشا د صلات بارکی د علماو چند اقوال دي یو قول دا دی چې د صلات دا مشترک دی په اشتراک لفظي په درمیان د اربعه معانی کې اربعه معانی خو ته استیاد دي کنه رحمت دعا استغفار تسبیح و تحلیل د صلات مشترک دی په اشتراک لفظي په درمیان د اربعه معانی کې کته وی چې اشتراک لفظي چې را ګوین نو اشتراک لفظي عبارت دی د وضع د لفظنا د پاره د معانی متعدده په اوضاع متعدده عربي کې درته وایم الاشتراك اللفظي عبارة عن وضع اللفظ للمعاني المتعددة بالاوضاع المتعددة اشتراک لفظي عبارت دی د وضع کولو د یو لفظ نه
د پاره د معناګانو متعدده خو په اوضاع متعدده په پښتو باندې پوه شوي او په مشترک لفظي کې قاعده کلیه ده چې چرتم یو لفظ د معنی متعدده د پاره په اوضاع متعدده وضعي په آن واحد کې اخذ د دغه معنی متعدده او د دغه لفظ مشترک نه ناروا دي نشي کوله په خبره پوه نشو دا نکی دغه ذهن دا بسيط شی دی ادراک د امور متعدده او متکثره په نه واحد کې دانش کوله لازمی کی توجه د نفس اشیاء متعدده او متکثره د په نه واحده کې او دا ناروا ده دا نکی دغه لفظ چې مشترکی په میند معنی متعدده کې پوزا متعدده چې تتنه اخذ د یو لفظ کې نو وکته په قرینه سره وکا یو قرینه سره به یو معنا خاص کې پوه نشو خو چې کله ته په یو قرینه یو معنا اخذ کا دغه معنا ته بسوي حقيقي معنا بوته وي بلد په بل قرینه اخذ کا حقيقي وته وي غي تم بلد اخذ کا غي تم حقيقي وایا ذکر حقیقت خو پیژنې کنه حقیقت څه ته وایي په معنا موزوله کې کنه نو چې مونږ ویل چې دلته اوضاع متعدده دي وز اوازې کړي د لفظ د معنی متعدده او د پاره خو په اوضاع متعدده نو چې هر معنا خلی ټول یو ځای نشي غشت بیا خو لازمي عموم د مشترک واغ باطل له یو به اخلی په قرینی خو چې یو دی واغسته د حقيقي معنی ده که په قرینه دی بل واغسته غم حقيقي ده بل دی واغسته غم حقيقي ده زما خبره باندې پوښوي که پونش دا ورکی یو قولو او دویم قول ورکی دا دی نه اوس دل تراش دا خو فټ ک کنه دی سوالات کې سوالات دا لفظ دا مشترک دی په معنی متعدده کې چې اربعه معانی دي فوزا متعدده اوس دلته چې دا هر یو معنا خلی قرینه بسی دلته دا اخذ او د مراد کولو د معنا د پاره قرینه بسی ناغه نسبت ال الفاعل فاعل ته به ګوري کفاعل باری تعالی رحمت والا کفاعل عبد دعا والا کفاعل ملک وا استغفار والا کفاعل وحوش طيور تسبیح و تحلیل والا دا به قرینه دا یو قول شو دویم قول ورکه دادی چې دا صلات حقیقت دې په دعا کې مجاز دې پر رحمت کې دې ته حقیقت او مجاز وي په خبره باندې پیږي کنه استعمال د لفظ معنی مزله کې حقیقت کنه استعمال د لفظ معنی غیر مزله کې مجازي کنه په خبره باندې پوښولې کنه هاي خدا له چې کله ګورې دي حقيقي او مجازي معنی درمیان کې سي علاقه موجود وي او دریم قول دا دی او کته ودلتا سببیت سره چې تاسو صلات حقیقت کو بچا کې په دعا کې مجاز دې کو پر رحمت کې دلته علاقه صدا وی علاقه د سببیت ده کنه دا دعا سبب د رحمت دی کنه دی لکه نو ځکه وی دویم قول دا دی چې صلات حقیقت دې په دعا کې مجاز دې پر رحمت کې او حقیقت او مجاز خو علاقه غوړي علاقه ورکه د سببیت د چې دعا سبب د رحمت دی ټیک او دریم قول لا دی چې صلات د قبلي د منقول نه دی او منقول څه ته وایي چې د یو لفظ دوه معناګانې واضح وضع کړي دوه معناګانې وي یاد څه وایي یو لفظ واضح د یو معنی د پاره وضع ک بیا وضع کو د یو بل معنی د پاره دا اول معنی ته چې وضع اغه نه دار نقل کو د دویمه معنی ته اوله معنی محجور شو اوله معنی څه شي هغه محجور شي د دویمه معنی څه شي دا مشهور شي نو بیا دغه اوله معنی لاجل الهجران دا په منزلی د مجاز وګرځيږي او مجاز چې صالح خړي هغه د پاره لابودی د قرینی نه کنه
نو که بیا داسې لفظ و چې هغه د اول معنی نه ثاني معنی ته منقول شوی، د اوله معنی کې هجران راغو، ثاني معنی کې شهرت راغو، نو د اوله معنی مهجوره په منزله د مجاز شو. نو که بیا ته دغه مراد کې دلته بلابودي وي د قرینې نه، او که معنی ثاني ته مراد کې قرینه نه غواړي، په منزله د حقیقت باندې ګرځېدلی. زما دی خبره باندې تاسو پوه شئ که پوه نه شئ؟ خو دومره خبره ده چې منقول کې څو څیزونه وپېژنه. نقل څه ته وایي؟ دا کم کار چې کې چې دغه معنا اولې دغه منقول کې دغه لفظ د اولې معنی نه راوالي، دویمې ته راکاږي، دې ته نقل وایي. او چا چې دا کار وکړو هغه ته ناقل وایي. او دا کم لفظ چې د اولې معنی نه راخکلی شو بلې ته دته منقول وایي. او کم معنی نه چې راخکلی شو هغې ته منقولا هو وایي. او کم معنی ته چې راخکلی شو دته منقول الیهی وایي. زما خبره باندې پوه شو که پوه نه شولې لږ؟ نو اوس بعضې وایي چې دا صلات د قبیلې د منقول نه دی، اصل کې د لغت والو دا وضع کو د یو معنی د پاره چې هغه دعا وه. اهل شرع پې راغه دغه معنی محجوره که د لفظ د صلات یې تیروچت کو، د پارکانو مخصوصو صلات کې دغه ځای کې فټ کو، هغه معنی محجوره شو. دلته دا صلات کې ارکان مخصوصو کې دا مشهوره شو، دا په منزلې د مجاز شو. اوس چې هغه خلی قرینه بغواړي، کته وی چې دی کې اوس قرینه صدا پدې کې قرینه صدا چې تا د قبیلې د منقول نه کو دا، او دی ویل چې دا اهل لغت وضع کړو د پاره د وایا د دعا. او اهل شرع یوړو بلی معنی ته چې ارکان مخصوصو. نو قرینه د کلیت او جزئیت ده. منځ کل دی، دعا پکې جز دی، منځ مشتمل علی الدعاء دی کنه دی. نو دغه شو دا صلات کې مختصر خبرې وي چې پوره پکې کېنه یو میاشت صلات نم نشي وته چې صلات او زکات کې بدا وولي کې وې به نه هغه کې بیا رمضان افندی قواعد ذکر کړی دي. بهرحال بل خبره والصلاه علی نبیه اول رسوله او نویل، بعض نسخو کې رسوله مراغله دي. رسول او نبی کې فرق څه دی؟ نبی د څه صيغه ده؟ نبی کم وزن دی؟ فعیل وزن دی؟ په معنا د فاعل اخلي که د مفعول اخلي؟ که په معنا د فاعل چې سمانه ور کوي، که معنا د مفعول کې چې سمانه ور کوي. د نبا ينبو نبوتن نه دی، او کنا د انبا ينبو انباءن نه دی. نو یو ځکه د رفعت معنا، بل ځکه د اخبار معنا، او بیا د نسب 40 نسبت پر رسول نبی درمیان کې څه دی او تحقیق پکې څه دی. نو وخت کې گنجائش نشته، او سبا وایو زي الله مبارک.